دغه لار کوم مخامخ ښکاري 2022 اګست میاشت کې کوم سیلابونه راغلي وو دلته مخ ته روډ جوړ و له دې څخه لینک روډ تللی و مخ ته خیسري ته لنډې هم له دې سره کنیکټ کېدلې اوس تقریبا 1.5 کال نه زیاته عرصه اوس په دا روډ دغسې پاته دی حکومت لخوا هېڅ غور نشته باندې خیسرا شریف زموږ د علاقه شراني په نسبت ډېر لوی رول لري ډېر لوی اهمیت لري ځکه چې دا زموږ د ستانې خلک دي دا مطلب زموږ قوم یو هستي ده نو دلته ډېر لوی لوی هستۍ پرتې دي قیمتي اهل قریش یعنې سیدان قوم پوره پروت دی پوره قبیله پرته نو د هغو د روډ دغه حالت دی چې دو غریبانو ته جنازه پیدا سي بیمار پیدا سي بل مشکل پیدا سي نو هغه مطلب په وږو باندې ګرځوي ولې د روډ نشتون له وجې څخه دلته روډ نشته دا روډ اوبو وړی دغه علاقه همیشه لپاره چې کله موږ له مریض سي په علاقه باندې او موږ یې راوړو دلته په جنازه باندې راڅړوو پیدل یې راڅړوو موږ ته ډېر زیات تکلیف وي او دا علاقې چې کوم خلک دي ډېر زیات تکلیف وي دغه لار په دا مشکله لار باندې سړی پیدل هم نشي راچوړېدلی بیا څه معنی چې چا جنازه راخیستې وي یا یې مړی راخیستی وي یا یې بیمار راخیستی وي راکوزوي وي انتهایي ډېر سخت تکلیف وي دغو خلکو ته او د دې روغ بالخصوص غور وسي ځکه چې وخت د بارانو راشي سیلابونه راشي په علاقه کې نو بیا دا داسې یو کور نه دی یو دوه نه دي یو پنځه نه دي دا پوره قبیله ده په دې علاقه باندې کم چې کم تقریبا لنډو علاقه پرته ده 40-50 کوره پراته دي او خیسرای شریف چې دی هغه تر 100 څخه زیات کورونه هلته پراته دي رحمان رحیم د درازین د ټي وي شکریا چې موږ یې مدعو کړو رای وستلو دا پیر غونډۍ د چې کوم د حسنخیل قوم علاقه پرته ده دغه لار کوم مخامخ ښکاري 2022 اګست میاشت کې کوم سیلابونه راغلي وو دلته مخ ته روډ جوړ و له دې څخه لینک روډ تللی و مخ ته خیسري ته لنډې هم له دې سره کنیکټ کېدلې اوس تقریبا 1.5 کال نه زیاته عرصه اوس په دا روډ دغسې پاته دی حکومت لخوا هېڅ غور نشته باندې موږ عوام له حکومت څخه دا مطالبه کوو چې داسې واړه کوم روډونه وي له علاقې سره کنیکټ کړي په هغه باندې خرچه هم ډېره نه راځي نو دا د زر تر زره موږ ته جوړ سي موږ ته به سهولیت میلاو سي ولې کله جنازه وي په علاقه کې یا بل داسې ایمرجنسي وي د هغې دپاره پر وخت څوک رسېدلی نه سي د روډ د کنیکټ کولو ډېر سخت ضرورت دی و دا علاقه ته نو موږ خواست کوو د حکومت څخه هم د NGO څخه هم چې دا روډ د راته واچوي او خاص کر له CNW ډپارټمنټ څخه ولې پر دا دوره زیاته خرچه نه راځي دا سړي به په خپله خرچه هم کړی لکه کوم اصلاحي تحریک د حسنخیل ځوانان دي د پیر غونډۍ دا نور شارټ کاټ روډ چې کوم جوړ کړ په خپل مدد باندې چنده وکوله او یو شارټ کاټ روډ یې جوړ کړ د خلکو د سهولیت دپاره په دې علاقه باندې کم چې کم تقریبا لنډو علاقه پرته ده 40-50 کوره پراته دي او خیسرای شریف چې دی هغه تر 100 څخه زیات کورونه هلته پراته دي دوی همیشه لپاره دغه لار اوس پرېښې ده ولې چې دلته د راتلاک د راڅوډېدلو پیدل لار هم نشته د ګاډو لار خو خود نشته نو د دې پر ځای دوی بله لرې لار ده اوږده لار ده پیچیده لار ده ها استعمالوي نو موږ خواست کوو د دا دورې غټې آبادۍ باوجود دا علاقه پاته ده د معمولي ډانګې په وجه باندې د لږ خاشه د روډ د وړلو په وجه باندې نو موږ له حکومت څخه له CNW څخه له اریګیشن ډپارټمنټ څخه چې کومې محکمې دي NGOs دی بل ډپارټمنټ دی دوی خواست کوو چې دا لږ خاشه لار چې کومه ده دا د زر تر زره جوړه سي چې خلک له دې مستفید سي او بیا ځینې داسې مسایل چې هغه اهمیت لري لکه روډ سکول هسپتال دا ډېرې اهمې مسلې وي په علاقه کښې نو په هغو کښې بیا روډ بیا بالخصوص داسې روډ چې هغې باندې یو کام پروت وي په دې روډ باندې چې حسنخیل پوره قبیله پرته ده د شراني حسنخیل پوره قبیله پرته ده چې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي نو دلته بیا دا بل چې له دې حسنخیل روډ څخه سره کوم بل لینک روډ کنیکټ شوی دی د خیسري شریف زموږ د علاقه شراني په نسبت ډېر لوی رول لري ډېر لوی اهمیت لري ځکه چې دا زموږ د ستانې خلک دي دا مطلب زموږ د قوم د یو هستي ده نو دلته ډېر لوی لوی هستۍ پرتې دي قیمتي اهل قریش یعنې سیدان قوم پوره پروت دی پوره قبیله پرته ده نو د هغو د روډ دغه حالت چې دو غریبانو ته جنازه پیدا سي بیمار پیدا سي بل مشکل پیدا سي نو هغه مطلب په وږو باندې ګرځوي
ولې د روډ نشتون له وجې دلته روډ نشته، دا روډ اوبو وړی دی. بیا دغسې سنخیل چې پوره قبیله پرته د لوی شاخ دی، د هغو د روډ دغه حالت دی چې دوی ته څه مشکل جوړ شي، نو مطلب په خپل مدد باندې کوي څه وکړه، خو ټیک ده که نه د غور ولې څوک نشته. نو لهذا موږ حکومت ته خواست کوو چې د دې روډو د سکولو د اسپتالو د دې غور وکړي او د دې روغ ته بالخصوص غور وشي، ځکه چې وخت د بارانو راشي، سیلابونه راشي په علاقه کښې، نو بیا دا داسې یو کور نه دی، یو دوه نه دي، یو پنځه نه دي، دا پوره قبیله ده. نو دا په سلونو تعداد دی، په زرونو کې بلکې تعداد دی د شیراني حسن دا ډېره لویه قبیله ده، د شیراني قوم یو شاخ دی بالخصوص. نو دوی ته بیا د قوم په نسبت دوی ته مشکلات وي. نو لهذا له حکومت څخه دا خواست کوو، له متعلقه ادارو ته دا خواست کوو چې د دې روډ د زر تر زره څه د روډ د جوړولو لپاره څه اقدامات وکړي، د دې د څه حل راوباسي. دا قوم په مشکلات کې دی، دې قوم سره ټول شیراني قوم په مشکلات کې دی. نو موږ ټول شیراني قوم، ځکه د شیراني اوبخیل سره تعلق لرم، نو زه د شیراني قوم په سر باندې له حکومته دا غوښتنه کوم، د هر قوم د افیل کوم حکومت چې زموږ د دې قام، زموږ د دې قبیلې د غم وکړلی سي او زموږ دا قبیله د له ستونزو څخه وایستلی سي. مننه.